हाँ, चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सही ده. اصل کې دا وس اولنې دغه چې د لیکچرز به مونږ کوو کې دې شي یو لیکچر راشي کې دې شي د درې سلور راشي چې هر څونه رالو په دغه لیکچرو کې به مونږ د دې چپټر چې کوم مین خلاصي کومي اکویشني هغه رغول غواړي یا د چپټر تر اتلل شو چې یاره دا چپټر له سره تعلق ساتي مونږ به دې څنګه راځو هغه اکویشنز شو دا هغه لپاره ک فارمولې راځي هغه شوي شکلونه وستل شو. صحیح ده. د یو ټاپک د بل ټاپک سره ربط شو چې د یو ټاپک د بل ټاپک سره تعلق څه دی. نو دا په دې اولنی لیکچرز کې مونږ وایو که یو لیکچر شو یا دوه لیکچر شو درې لیکچر شو هر څونه لیکچرز چې درالو دې ته ویل کېږي چپټر خلاصه. مطلب دا خبر دی چې په اول به موږ چې وکړو چپټر خلاصه به وایو. ټیک ده. نو څنګه چې نوم نه پته لګي چې دا انټروډکشن دی لکه دې دپاره دې چې د پریویس نالج څه ضرورت نشته چې تا مطلب دا دی چې اکثر دې چل وکړي چې په لکه اوس مونږ دا چې کوم کلاس 9 کې چپټر نمبر 2 مونږ کوو نو ډایرکټ ریل نمبرز او کمپلیکس نمبرز راغستي کنه نو باندې کې ضرورت تاسو چې ته نیچرل نمبرز پیژنې هول نمبرز پیژنې انټیجرز پیژنې ریشنل نمبرز پیژنې ایریشنل نمبرز پیژنې. صحیح ده. دا لپاره د پریویس نالج ضرورت وو. نو په دې کې اوس دا انټروډکشن دی مطلب دا چې پریویس نالج ضرورت پکې نشته دی. د پریویس نالج ضرورت پکې نشته خو بیا به کوم باندې شیزونه داسې دي چې هغه تاسو ته پته یې تاسو یې زده کړي نو اله به تاسو په دې انټروډکشن ټو کوارډینیټ جیومټري باندې ډېر زیات ښه پوهېږئ چې هغه شیزونه تاسو نه زده کړي بیا په دې باندې دومره زیات ښه نه پوهېږئ. صحیح ده. کوارډینیټ جیومټري چې دی دې ته بل نوم ویل کېږي انالایټیکل جیومټري. صحیح ده. کوارډینیټ جیومټري او انالایټیکل جیومټري دا دواړه چې دی دا یو شیز دی. ستاسو د لیول مطابق خبره کوم. صحیح ده. انالایټیکل جیومټري دا دواړه یو شیز. په کوارډینیټ جیومټري کې څه په کوارډینیټ جیومټري کې زه خو د هیستوري او دا راته نه بیانوم. ها هیستوري د شیدونه پکې نه بیانوم چې تاریخ د کم ځای نه راغلی څنګه راغلی چا راغستی دا خبرې نه کوم. زموږ صرف مین کار دی سره چې دا ټاپک مونږ ته به وایي څه مونږ په دې کې څه وایو. نو انټروډکشن خو ویلی کېږي تعارف ته خو کوارډینیټ جیومټري چې اصل کې په دې کې مونږ څه وایو څو نو وخت کېدی په دې کوارډینیټ جیومټري کې مونږ لینک راغو. لینک ویلی کېږي ربط چې ورته مونږ وایو. دا څو د الجبرا مونږ ویلي تاسو پېژنئ که نه الجبرا equation چې ویلي expressions او equations او دا شیزونه مونږ ویلي الجبرا ویلی شي ده که نه کلاس 7 کې به دې کې ویلی شي. د الجبرې او د جیومټري د دې دواړو د یو بل په منځ کې چې کوم لینک رغېږي نو دغې ته ویلی کېږي د دې نه چې کوم بل شیز رغ شي دا کوم بل برانچ رغ شو د جیومټري ته ویلی کېږي انالایټیکل جیومټري او د بل نوم ویلی کېږي کوارډینیټ جیومټري. زما په خیال په دې خبره به تاسو پوه شئ. اوس که یو سړی ما تاسو په دې ساعت باندې وي چې دا انټروډکشن دی خو بیا هم دا شیزونه داسې دي چې هغه تاسو له درځي نو په دې باندې به ښه پوهېږي. مطلب دا دی چې اوس یو سړی په الجبره باندې پوهېږي په ایکویشنز باندې. صحیح ده. ویریبلز پېژني کانسټنټ پېژني دا شیزونه پېژني په جیومټري باندې پوهېږي مطلب دا پوینټ پېژني لاین پېژني دا شیزونه پېژني نو دی په دې کوارډینیټ جیومټري باندې ډېر ښه په اسانۍ سره پوهېږي. نو زه به داسې چلو کوم چې ټول شیزونه خو زه نشم ویلی ټول خو زه په دې یو ځای باندې نشم ویلی چې الجبره مو د سر نه شروع کړم چې الجبره دغه ځای کې ووایم او دغه ځای کې جیومټري د سر نه شروع کړم جیومټري دغه ځای کې ووایم چې هر یو قسمه شیپ ته ووایم پوینټ ته ووایم لاین او ټرایینګل او ریکټینګل او دا ټول شیزونه نه داسې نشم ویلی. خو دومره به وکړم چې تاسو سره به صرف د دې لینک یو څو مثالونه درکړم چې دا لینک د دې دواړو راځي څنګه. اول به را دواړه سیپریټ وي جدا بیا به هلته کې لینک را پیدا کړم. پرې خبره باندې پوهېږئ که تاسو. اوس وخت کېده ګوره په الجبرې که تاسو خیال کړي مونږ یو شیز وایو چې هغې ته ویلی کېږي کانسټنټس. کانسټنټ هغه شیزونو ته ویلی کېږي چې هغه خپله ویلیو نه چینج کوي. صحیح ده. مثال طور نمبرز شو لکه 1 شو 2 شو 3 شو 4 شو 5 شو 6 شو دغه شان بل ځه. صحیح ده. دې ته ویلی کېږي کانسټنټس چې خپله ویلیو چې دی هغه نه چینج کوي. خبر باندې پوه شو. ټیک ده. بیا مونږ پکې یو بل شیز وایو چې هغې ته څه ویلی کېږي ویریبلز ورته ویلی کېږي. ویریبلز هغې ته ویلی کېږي چې خپله ویلیو چینج کوي وخت سره سره x شو y شو z شو موږ د انګلیش الفابیټس الو کنه دا شیزونه موږ وایو. بیا موږ چې کله کانسټنټ او ویریبل دواړه په جمع راوړو لکه 2x شو 3y شو مثال دا ورته دی یو ته بیا ویل کېږي ټرم لکه 3y پلس 4z اوس پرې کې دوه ټرمز دي. تاسو صرف اساني پیدا کوم صرف اساني دپاره یم ښه نور هېڅ ډیپ نه ځم ټرم هم د ډیپ نه یم دا شیزونه ډیپ نه یم ښه صرف اساني دپاره ټرمز ویل کېږي. دا یو جدا ټرم دی یو جدا ټرم دی په جمع دې ته څه ویل کېږي ایکسپریشن ویل کېږي. دا څه شو اوس
ایکسپریشن وایي بیا تم دا خبر بیا کوم ستاسو د لیول مطابق په اسانۍ سره لګیا دا الجبرې کې مونږ را روان یو ها بیا به دې کې راخشي ایکویشن ایکویشن څنګه خو تاسو ویلي دي کنه دا شی ویل شي چې x + y = 4 او صحیح ده دا څه قسم ایکویشن ویل شي دي لینیر ایکویشن د ایکویشن کې بیا خپل ټایپس دي لینیر ایکویشن کوادریټک ایکویشن پالم د کیوب ایکویشن دا ویلي دي خبره ان پوي ایکسپریشن کې خپل دي پالینومیل ایکسپریشن ریشنل ایکسپریشن دا په ایکسپریشن کې ښه بس خو الریډي دا شی تاسو پیژنئ دا ګور الجبر ټوټل تاسو لګ ذهن ته دا خبره پریوزي دا ټول الجبر ده بیا دغه شانتي چې کله موږ جیومټري باس کوو جیومټري کنه الته موږ څه وایو دغه مین او اولې شي چې هغه موږ پوینټ څه ویل کیږي ګور ډاټ جیومټري نو مطلب د دې بس ضرورت څه دی دې ته بس ضرورت دی د ګراف تاسو مې خبره پوهیږئ چې جیومټري دې ته بس ضرورت دی د ګراف نو دلته کې بس دې لپاره څه باسم ګرافس کو باسم ګور نو پوینټ سي هغه یو ډاټ دی دې ته ویل کیږي پوینټ اېش ضرورت نشته پوینټ ډاټ دا پوینټس خپل څه خاص ډیفینیشن نشته دی یو ډاټ ته پوینټ ویل کیږي ډیفینیشن په دې وجه سره نشته دی چې آیا دا ډاټ چې دا به یې څنګه ورکوټ به غټ په څنګه به ډاټ په هر قسم راځي دوه غټ ډاټ مې ورکوټ موږ بس ډاټ ساده خبره ډاټ ته پوینټ ویل کیږي نو ما ډیفینیشن نه لري کړی دا پوینټ ها اسی مې ته او چې تاسو څه ویل پوینټ یو ډاټ ته ویل کیږي بیا چې کله موږ دوه ډاټونه رايوځي کو دوه ډاټونه ندی سره شي لاین نقشي د دوه ډاټس لاین سیګمنټ مطلب دا لاین سیګمنټ دی نو د لاین بیا خپل دغه دی کنه لاین اصل کې لاین بیا دې ته لاین ویل کیږي لاین چې دوه طرفونو ته ایکسټند شي لاین نه دوه طرفونو ته ایکسټند شي نو لاین چې د لاین لپاره کم از کم 2 پوینټ پراته دلته کې ما سمې یو پوینټ د لاین لپاره کم از کم 2 پوینټس پکای نو دا لاین شو د لاین خپل قسمونه چې دی هغه دی هغه لاین چې هغه یو طرف ته ایکسټند شي هغه ته ری ویل کیږي چې هغه سٹارټینګ پوینټ معلومي او انډینګ پوینټ نه معلوم هغه لاین چې هغه سٹارټینګ پوینټ هم معلومي انډینګ پوینټ هم معلومي هغه ته ویل کیږي لاین سیګمنټ لیکل کومه صرف په پوافو د لوور کلاس کې ویل شي دا ګور سو پوینټونه دلته کې دوه پوینټونه وکړو بیا چې کله پوینټونه موږ درې کو دې سره راغی ټراینګل راغی پوینټونه درې کې ټراینګل تی راغی هم او نه راغی ته هم چې کله په یو لاین نه پراته دا بیا باس پکې اوس په دې چپټر کې به دا باس کو خاطر چې لکه د کوم کنفیوز کوم نو په دې چپټر کې به دا باس کو چې کله دا پوینټونه درې شوي درې پوینټونه یو دا پوینټ یو دا پوینټ یو دا پوینټ نو کله درې وړ پوینټونه په یو لاین پراته نو بیا ټراینګل نه راغی بیا ته کولینیر پوینټس ویل کیږي صحیح ده نو چې کله دا پوینټونه په یو لاین نه پراته نان کولینیر نو کوز دا دوه په یو لاین پراته دي دې دوه یو لاین پاس کیږي خو درې وړ په جمع یو لاین دې نه پاس کیږي ځکه چې درې وړ نان کولینیر دي چې کله نان کولینیر چې کله تر یو بل سره جوائنټ کی داغه نه راغیږي سو ټراینګل تی راغیږي په ټراینګل کې خپل قسمونه لري چې درې وړ سایډونه برابر او ځای ته ایکویلیټرل ټراینګل ویل کیږي صحیح ده چې دو سایډونه برابر او هغه ته ویل کیږي آیسوسیلس ټراینګل چې یو سایډونه نو برابر درې وړ دیو بل مختلف پوزیشن کې دي شي کنه دا سکیلن ټراینګل ویل کیږي نو دا درې the triangle قسمونه چې دا on the basis of city دا on the basis of the side خبرې ما بار کولی کنو the side په بیس باندې دا درې قسمونه دي تاسو به خبر باندې پوښتنه the triangle کې درې مونږ وایو sides درې په انګلز کنه نو درې sides مطابق دا درې قسمونه شو دا شند درې انګل مطابق هم بیا triangle قسمونه چې یو ته ویل کېږي right angle triangle یو ته ویل کېږي acute angle triangle یو ته ویل کېږي obtuse angle triangle right angle triangle دې ته ویل کېږي چې داغه کې یو angle 90 ډیګري acute angle triangle دې ته ویل کېږي چې پاغه کې د triangle هغه ټول angle به کې صحیح less than 90 ډیګري 90 ډیګري نه صحیح کمی ټول angle 90 نه کمی لکه دام 60 شو دام 60 شو دام 60 شو 180 برابر شو ټول د 90 نه کمی او obtuse angle triangle هغه ته ویل کېږي چې پاغه کې کم از کم یو angle د 90 نه صحیح غټي باقي ورکوټي باقي دوی ورکوټي په یو انګل پکې 90 نه غټي مثال درته 120 شو باقي چې هغه بیا څه پکاري 180 مطابق باقي او بیا پکاري 30 نو دا درې قسمونه د ټراینګل شو په انګل په بیس سره دا باندې درې قسمونه د سایډ په بیس سره تاسو مو خبره پوهیږئ سیمه دا اوس د دریو پوینټونو ما ټراینګل راخو بیا چې کله مونږه دا پوینټونه راوالو دا مونږه سلور کو
چې کله دا پوینټ 4 شي دلته کې پوینټ سو دریو الته 2 1 2 3 اوس دا پوینټونه موږ سلور کو هغه بیا ویل کی کوادریلیټرل چې کوم شکل راغی کنه هغه د څه ویل کی کوادریلیټرل ویل کی د کوادریلیټر خپل قسمونه دي سکوير چې دی دا کوادریلیټر دی کوادریلیټر څه ته ویل کیږي هغه شکل ته چې هغه سلور سایډ یا مطلب سلور ګوټونه سلور سایډ صحیح کوادریلیټر ورته ویل کیږي نو سکوير کوادریلیټر دی ریکټانګل چې دی کوادریلیټر دی پیرالوګرام چې دی کوادریلیټر دی کایټ چې دی کوادریلیټر دی رمبس چې دی هغه کوادریلیټر دی دغه شانتي ټریپیزیم چې دی هغه کوادریلیټر دی صحیح ده دا ټول کوادریلیټر دي اسی ما نمونه واغستل خو لکه مطلب دونه وایم تاسو خبر کوم ډیپ پکې نظم سیف تاسو اس پوها کوم د ګوره دا شیزونه سره تعلق ساتي ټول لګیم په جیومټري کې دلته کې لګیاو مسو په الجبر کې تاسو به خبره پوهیږئ اوس د دې دوه لینک پیدا کوم نو دا شیزونه پکې نه مخه دا پکې نه ما اصل کې خدا ټول چپټر کې خو د دې نیمه حصہ بس صرف نیمه حصہ ده صرف نیمه حصہ ټچ کړی دا کم لینک چې راوسته صرف د ما په خیال ټراینګل پورې راوسته په اخوا باندې بیا دونه بوسه ها البته کوادریلیټرل کې یو څو شیزونه چې هغه ویلي لکه ټریپیزم دا شیزونه پکې نه په خیال نه دی چې یو څو شیزونه چې دا پکې ویلي خبر باندې و دې دوه لینک پیدا کوو چې دغه لینک چې کوم پیدا کو دغه ته ویل کېږي سو انالایټیکل جیومټري یا ورته موږ وایو کوادریټ جیومټري نو دا لینک څنګه پیدا کوو ګوره لینک ته اوس وکړئ لینک موږ داسې پیدا کوو ګوره مثال تور دا یو لاین دی ټیک ده لاین په څه کې ویل کېږي په ګراف کې جیومټري کې موږ بحث کوو کنه په دې لاین باندې دي پوینټونه دا پوینټ شو 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 صرف تاسو مطابق مثال درکوم ښه تاسو خبره پوهیږئ تاسو مطابق مثال درکوم تاسو پوه شئ دا پوینټ شو دا پوینټ شو دا پوینټ شو دا پوینټ دا په لاین باندې لپاره دي پوینټونه پوینټ ویل کېږي په څه کې په جیومټري کې لاین په جیومټري کې ویل کېږي پوینټ په جیومټري کې ویل کېږي اوس د الجبري نه دلته کې موږ سره الو تاسو خیال کړئ اکثر موږ دا ځای چې کم دی ته ویل کېږي 0 دا به څه شو 1 شو دا به 2 شو موږ دې څه وایو کنه وایو 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 دې موږ وایو کنه نو دا کم انسی چرالي انسی سره تعلق ساتي د الجبري سره بیا به دې کې موږ وایو ګوره د دې زینا د دې پورې چې دا کومه فاصله ده 2 یونټه ده بګ بیا دا خبره کوم کنه دا فاصله بګ 2 یونټه ده دغه شانتي د دې زیګنه والا د دې پورې چې کومه دا فاصله ده دا بګ د 15 یونټه 2 یونټه فاصله ده 15 یونټه فاصله ده وستا تاسو چل کوی کیلکولیشن کوی کنه کوی کیلکولیشن په الجبر کې کی او دا تاسو په ګراف باندې خای په جیومټري کې کوی نو دوه لینک پیدا کی کنه پیدا کیږي بیا دې خبره په کول چې تاسو خیال وکړئ د دې نشان مطلب څه دا موږ په چپټر نمبر 7 کې دا خبرې کړې چې کله دا شي او د قشان د دې نشان ته دې خبره مطلب څه چې دلته کې هغه ټولي انسی دي چې هغه د صفر نه غټي صفر پکې موجود دی ټیک ده دې مطلب څه د دې شي مطلب څه دا شي موږ ته څه خي دا موږ ته دا خي چې دلته کې هغه ټولي انسی دي چې د سړي د صفر نه غټي اوس پکې ویریبل پکې راغی درنه ویریبل پکې راغی کنه د ویریبل باس موږ پس کو په الجبریک کو دلته کې په ګراف باندې دا شی وسته شو د دوه لینک پیدا شو دې ته ویل کېږي سو کوارډینیټ جیومټري دا صرف تاسو ته ما د کوارډینیټ جیومټري صرف هغه لینک خو ما صرف دا لفظ ایکسپلین کو ها دا لینک نه چې دا لینک رغیږي څنګه د دوه په منځ کې دا لینک څنګه رغیږي د جیومټري او د الجبري د دې دوه په منځ کې دا لینک څنګه رغیږي دا لینک د تمام خو د سوري کوارډینیټ جیومټري ورته ویل کېږي ټیک ده اوس په دې بس موږ سٹارټ الو د خپل چې کوم مین ټاپکس دا غي موږ سٹارټ الو او تاسو د دې پر پوه شوي کنه لینک یو پیژندو نو د دې نه دا معلومي ګوره اوس وکړئ په دې کې موږ څه سوال تاسو دې نه اندازه لګوي یو طرف ته موږ ایکویشن وایو ابرغه بل طرف ته وسره ګرافونه وایو په ګراف کې هم کار کوو چې دا پلان کې ایکویشن څه کوي پلان کې ګراف شو کوي پلان کې ایکویشن څه کوي پلان کې ګراف شو کوي ټیک ده پلان کې فارمولا په دې طریقه سره راځي پلان کې فارمولا په دې طریقه سره راځي خبره باندې پوه شئ کنه جیومټري کې ز سٹارټ علم د سنا زب سٹارټ علم د لاین نه لاین نو په دې سات باندې وي چې دا د 2 پوینټونو نه رغیږي صحیح ده کم از کم 2 پوینټونو ولا پکاري نو مطلب دا سٹارټ زر لاین نه علم پوینټ په الډی تاسو پیژنئ
ټیک ده یو ډاټ ته ویل کېږي چې تاسو ته څوک چې لکه دلته کې دا پوینټ دا پوینټ تاسو پای باندې الریډي پوهېږئ لاین د کم از کم 2 پوینټونه رغېږي نو زه به سټارټ علم ما تاسو ته وي د لاین نه مثال طور دا یو اوږد لاین ما راښکوم صحیح ده نو سټیپ نمبر 1 وکړئ په دې کې چې د کم ځای نه په دې لاین کې ټولو طرفونو ته یو شانتي انسي خورې شوي دغه ځای مونږ الوسو سینټر اوریجن چې ورته ویل کېږي 0 دا خبر ریپیټ کوم په دې کې هغه ځای چې د کم ځای نه دوه طرفونو ته یو شانتي پوینټونه خواره شي یا انسي خورې شي دغه مونږ الوسو اوریجن دغه ته مونږ سینټر وایو دا شو 1 دا شو 2 دا شو 3 مثال طور دا شو 4 تاسو په اسان مثالونه پوهه دا شو -1 دا شو -2 دا شو -3 دا شو -4 وس دا لاین دی دا ډک دی د پوینټونو لاین د سنه جوړیږي چې پوینټونه راوځي شي صحیح ده کم از کم 2 پوینټونه پکاري داغه لپاره لاین ته جوړیږي کنه موږ وایو لاین او دا مکمل لاین چې دا چې کوم دا ټول پوینټونه موږ راوځي یو پوینټ بل پوینټ بل پوینټ اگر یو ډاټا دا ټول یو ځای کې جو بس یو مکمل اوږده کرخه راخي دا څه ویل کېږي لاین ورته ویل کېږي نو مطلب خبردار په دې لاین باندې موجود دی یو پوینټ دا پوینټ ګوره دا کم چې څنګه چې ما وکړو داسې نه دی ښه د دې پرې منځ کې هم ډېر ښه پوینټونه دي دا مارکر چې دی دا تاسو وګورئ په دې کې بېشماره پوینټ صرف پرې مارکر کې راځي پرې خبره باندې پوه شئ نو داسې دا ډک دی دې طرف ته هم داسې ډک دی او دې طرف ته هم داسې سره ډک دی ټیک ده لاین دی پوینټونه موجود دي دا ټول چې دی دا سره ډک دی اوس هر یو پوینټ چې دی هغه موږ څه کړی دی لیبل کړی دی داسې لیبل یې داسې لګولی دی تاسو پرې خبره پوهېږئ خبر باندې پوهېږئ که نه دا پوینټ دی دا مې لیبل کړی دی څه لیبل مې پرې لګولی دی 0 دا د خاص لیبل دی بل داسې ګوره په دې ځای کې بل داسې پوینټ نشته دی چې په هغې باندې ما دغه سیم لیبل لګولی بل داسې نشته دی بل ما نه لیبل کړی خبر باندې پوهېږئ دا موږ څه وایو چې د دې د پوینټ لپاره دا خاص انسه موجود ده د دې پوینټ لپاره دا خاص انسه موجود ده او د دې انسې لپاره دا خاص پوینټ موجود دی پوه شئ په دې لاین باندې تاسو پرې خبره باندې پوهېږئ که نه دغه شان دی ګوره که تاسو وګورئ دا یو پوینټ دی په ده باندې ما لیبل لګولی دی 1 نو د دې پوینټ لپاره دا انسه موجوده ده 1 د دې پوینټ دلته کې چې دا کوم پوینټ دی د ده لپاره ما لیبل لګولی په ده باندې لیبل څه لګېدلی 2 لګېدلی دی د دې پوینټ لپاره دا خاص انسه چې دا موجوده ده اوس ګوره په دې منځ کې هم ډېر ښه پوینټونه دي دا پوینټ دی دا ډېر ښه په منځ کې ډېر ښه پوینټونه دي نو د هغه پوینټونو باندې خپلې لیبلې لګېدلي لکه دا منځنی پوینټ چې ما بالکل دا مطلب صحیح 0.5 ګوره د دې دواړو په منځ کې بېشماره پوینټس ته خو موږ هغې خبرو ته نه ځو صحیح ده صرف تاسو صرف د جیومټرۍ په دې شیزونو باندې پوه کړم په دې باندې ځان پوه کړئ خبرې باندې پوه شو نو ګوره دې پوینټ ته خو پوینټ وایي خو دا کوم لیبل چې لګېدلی دی دې ته موږ په دې کوارډینیټ جیومټري کې وایو دا د سره کوارډینیټ دی څه دی دا کوارډینیټ دی دا لیبل نه دی دې ته کوارډینیټ ویل کېږي د دې پوینټ کوارډینیټ څه دی 0 خبر باندې اوس پوه شئ موږ چې د لیبل وایو ما تاسو اوس لیبل د دې پوینټ کوارډینیټ څه دی 1 د دې پوینټ کوارډینیټ څه دی 2 د دې پوینټ کوارډینیټ بل پوینټ به راځي دا په کوارډینیټ څه 3 به دغه شانتي سي به روان خبر باندې پوه شئ نو د دې هر یو پوینټ لپاره دلته کې انسه موجوده ده او دا انسه به صحیح دا به یونیک دا پوینټ به هم یونیک انسه به هم یونیک یو د هر یو پوینټ لپاره دلته انسه موجوده ده یو انسه او د هر انسې لپاره دغه ځای کې خپل پوینټ موجود ده ګورئ په دې لاین باندې د هر پوینټ لپاره خاص انسه ده او د دې هر خاص انسې لپاره خاص پوینټ دی د هر خاص انسې لپاره سره خاص پوینټ دی دا چې کوم خبره ما وکړه چې د هر یو پوینټ لپاره خاص انسه ده او د هر خاص انسې لپاره سره پوینټ دی دې خبرې ته ویل کېږي 1 کریسپونډنس څه ورته ویل کېږي 1 کریسپونډنس ورته ویل کېږي 1 کریسپونډنس دا کومه خبره چې ما وکړه ښه داسې ویل کېږي 1 کریسپونډنس ورته ویل کېږي ټیک ده کوارډینیټ څه ته ویل کېږي دا کوم لیبل چې دی دې ته کوارډینیټ ویل کېږي او دغه ته څه ویل کېږي 1 کریسپونډنس ورته ویل کېږي تاسو پرې خبره باندې پوه شئ دا ځای به کلیر وي که نه څه مسله به پکې نه وي که نه اوس په سیکنډ نمبر باندې راځم سله پلین نه راځم پلین نه دغه خبرې چې کومې ټولې ما وکړې دا اوس په پلین کې کوم په پلین کې څه چلي یو لاین دا دی دې لاین ته ویل کېږي دا څنګه لاین دی دا دی هاریزنټل لاین ملاس چې ورته ویل کېږي صحیح ده
دا 0 دی دا په اخوا باندې ان سی دی 1 2 3 دا په دې خوا باندې ان سی دی -1 -2 -3 یو لاین دا دی دې ته ویل کېږي سو ورټیکل لاین په دې باندې خاص ان سی دی 0 1 2 3 1 2 3 لاین ان سی دی -1 -2 -3 خبر باندې پوه شئ دې لاین ته ویل کېږي هاریزونټل لاین دې لاین ته ویل کېږي ورټیکل لاین کله چې مونږه د دې طریقه وکړو چې دا کم لاین دی دا مونږ راوالو دا په دې باندې دقه شانتې له پاسه ولګو خو په دې طریقه سره یې ولګو چې د دې دا منځنی پوینټ نه دا سینټر دا په دې باندې بالکل پیکس په پیکس دغه شانتې راشي سپیس کلک کې د دې دا سینټر په دې باندې له پاسه راشي مطلب داسې ګورئ لکه دا لاین دی دا دې راواغستو او دې باندې دا داسې ولګو اینې دا سره راغی پلین راغی خو اوس ته وګوره دا کرښه ما کږه لګوله د دې دواړو په منځ کې انګل ده مطلب خو 90 نه ده اوس پکې بله خبره کوم یو خبره ما څه وکړه چې دا د دې په دې طریقه سره راوالي چې دا په د باندې پیکس په پیکس ولګي چې دا صفر یې بلې صفر له پاسه راشي لکه دغه صفر دی دې طرف ته +1 2 3 دی دې طرف ته نه لاندې -1 2 3 دی دلته کې +1 2 3 دی دلته کې صرف -1 2 3 دی خو دا چې کوم دی د دې په منځ کې انګل چې 90 نه ده موږ په دې طریقه سره ولګو چې انګل دواړو په منځ کې څه راشي 90 راشي اګور دا 0 شو دا د دوه په منځ کې انګل 90 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 دلته کې سره راغی 1 2 3 4 دلته کې دا پوینټونه رالو دلته کې -1 -2 -3 -4 دي شي برواني دا شان دي 1 2 3 4 به برابر رواني -1 -2 -1 -2 -3 -4 دي شي برواني خبر باندې پوه شو و د دې دوه په منځ کې انګل 90 ده دې ته څه ویل کېږي دا چې کمپلین دی دې ته ویل کېږي سو کارټیزن پلین ورته ویل کېږي کارټیزن پلین دی پلین دام دی هغه هم دی دې ته کارټیزن پلین ویل کېږي خاص پلین دی صحیح شو یا ته بل نوم ایکس واي پلین ایکس واي پلین ورته ولي وایي ځکه چې د دې چې کم د دې پوینټ نه په هاریزونټل لاین باندې اوس موږ میتھس مونږ وایو نو په هاریزونټل او ورټیکل خبرې پکې نه کوو مونږ ایکس واي زد شي نه وایو کنه نو دې پوینټ نه چې کم دې طرف ته د خې طرف ته چې کم دا مکمل انسیر رواني پلس کې دې ته مونږ وایو دا یو ایکس راغی کنه یو طرف راغی دی یو طرف ته ویل کېږي ایکس دې ته ویل کېږي ایکس ډیش په بره باندې دې څه نه کېږي واي لاندې څه نه کېږي واي ډیش نو دې مکمل پلین ته بل نوم ویل کېږي ایکس واي پلین دا څه به کومې امپورټنت خبرې چې اته زرا غونډو متاسته خبر باندې پوه شو اوس دا چې کمپلین دی د تاسو ته تاسو کوم چې ها د دې پوینټ لیبل سره کوارډینیټ 1 دی د دې پوینټ سره ویږي 3 4 دا په یو لاین کې تاسو وایي کنه ها -1 -2 -3 -4 وایي کنه خبره باندې +1 +2 +3 +4 شو وایي کنه پلان دی باندې -1 -2 -3 -4 پلان دی باندې تاسو وایي کنه دا تاسو صرف پلان کې وایي کوم څه تاسو ته پوښتنه وکم چې ما ته د دې پوینټ کوارډینیټ وایي د دغه لیبل وایي چې د کم لیبل ورکم د در لپاره لیبل د لپاره کم لیبل د لپاره لیبل دی 3,2 ولې دسی فاصله چې دا هغه څونه ده 3 یونټه په بره باندې فاصله څونه ده 2 یونټه دا د څه شو لیبل شو وجه سره دا موږ څنګه وایو دا موږ شو چې یو لاین دی کنه علي ولړ دی فرحان ولړ دی یو بل کس ولړ دی چې تاسو ته ملکه فرحان په سیم نمبر دی په دریم نمبر دی علي په سیم نمبر دی په دویم نمبر دی سیم نمبر دی په دویم نمبر باندې فرحان په سیم نمبر دی په دریم نمبر باندې دا بل کس په سیم نمبر دی په څلورم نمبر باندې موږ دې شویو کنه دا په دې نمبر باندې دا خبره موږ کوو کنه پر خبر پوهیږئ سم وسو کچرتا مثال تور یو قطاروم وي او بل قطارو وي بل قطاروم وي پر دریوانو قطارونو کې دا مطلب دا کسان وکړي ولاړ او په دې کې په یو ځګي کې علي ولاړ مثال او تاسو هم چې دا علي کم ځای کې دي تاسو ماته نشي ویلې تاسو به چل کوئی دوه خبره ماته کوي په یو قطار کې چې یو خبره وکول ډایرکټ چیرې په څلورم نمبر دی په پنځم نمبر دی چې مونږ وی کنه و چې درې قطارونه دي مثال تر چې دا علي په کم ځای دی تاسو ما سوې دوه خبرې وکوي چې په دویمي لاین کې په دریم نمبر چې مونږ وایو کنه په درېمي لاین کې په څلورم نمبر
دوه خبرې وسره موږ کو کنه کو نو دغه شان دي دا په درېمي لاین کې په دویم نمبر دی مطلب x اکسس 3 یونټ او y اکسس 2 یونټ دا چې کوم پوینټ دی د لیبل ما تاسو ته وی دا دی پر خبر باندې پوه شئ نو دا د سره کوارډینیټ دی هغه ته ما پر خبره پوهیږي نو کله چې مونږه لاین وی لاین نو دا غي چې کوم کوارډینیټس راتلو کوارډینیټ هغه سو هغه یو انسوا نمبرز یو انسوا کنه کله چې مونږه د پلین خبر سٹارټ کړه او په پلین کې مونږه دا کوارډینیټ شروع کړل نو کته زه خیال کړی د دې چې کوم کوارډینیټ راتل هغه دی دا کوارډینیټ دی نو هغه څه دی هغه آرډر پیر دی څه دی آرډر پیر دی آرډر پیرز جمع آرډر پیرز اوس ګوره آرډر پیرز نمبرز خو پیژنې آرډر پیرز ته آرډر پیرز ولې ویل کېږي پیر ویل کېږي څه ته جوړې ته نو دا دوه بدی کنه دي دا هر ځای کې ترالي نو دوه دلته کې پوینټ رالي مثال ته ولدي ذکر عالم چې د کوارډینیټ سری نو ګوره سلور یونټ x باندې دیس دیس کنه 4 دی کنه او دیس دیس لاندې 3 یونټ دی -3 نو دا 4 -3 دا د کوارډینیټ دم آرډر پیر دی دوه انسي جوړې دي پکې پیر ورته څه کوي او اړه ورته په دی وجه سره ویل کېږي چې د دې خاص ترتیب دی لکه دا ته دې نشي لیکل چې -3 دا بیا موږ ته بل ځای خي دا ته دې نشي لیکل چې 2 دا په خپل ترتیب کې لیکي ترتیب مطلب چاول با هاریزونټل چې کوم فاصله اوبل کې بیا به ورټیکل فاصله لیکي ځکه ورته ویل کېږي سو آرډر پیر چې دې بس خاص ترتیب وي پر هغه باندې پوه شئ نو دا د دې پورې دا شو لیکچر نمبر 1 چې په دې کې مونږه انټروډکشن وکړو د کوارډینیټ جیومټري ویل کېږي څه ده صحیح ده د جیومټري د الجبري باندې د بل په منځ کې لینک مونږه پیدا کو پر هغه باندې پوه شئ لاین یو وی پلین یو وی جیومټري طرفونو مختلف قسم شیپس مونږه وی ټراینګل ریکټانګل دا بخیر بیا وای هم دا صرف د دې خلاصي اولنې پارت شو نیکسټ چې کما خلاصه کې لا روان یو ها نیکسټ چې کله مونږه کوو نو مونږ سم معلومه فاصله به معلومه ډیسټنس چې دا ډیسټنس به معلومي کی څنګه نو په لاین کې هم ډیسټنس معلوم دا قشنه ګوره دا پلین او لاین به دا قشنتي خدا او بار بار دا قشن چل بز کوم نو په لاین کې هم ډیسټنس معلوم په پلین کې هم ډیسټنس معلوم د لاین ډیسټنس لپاره به جدا فارموله لیکم د پلین ډیسټنس لپاره به جدا فارموله لیکم ٹھیک ده